أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمن د تقریر موضوع ده چې مومن به په دنیا کې څه کوي او په دنیا کې به څه نه کوي، لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، یادوئ الله تعالی په یادولو سره ډیر، او پاکی وایه د الله تعالی لره په سبا کې او په بیګا کې. یعنی ستاسو فائدہ په دې کې ده چې دغه الله تعالی تاسو یاد کړئ، د حمد او ثنا وایي. الله تعالی فرمایي: واقیموا الصلاة او مونځ ودروئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ، والموفون بعهدهم او بل دا وکړئ چې وفا وکړئ په وعده خپله باندې. اذا عاهدوا په هغه وخت کې چې تاسو وعده وکړئ. والصابرین او صبر کوئ فی البأساء والضراء په سختو کې او په مرضونو کې. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، فرض کړی ده په تاسو باندې روژه، یعنی روژې نیسئ. وانفقوا فی سبیل الله. بل دا کوئ چې خرچ کوئ مالونه خپل په لاره د الله تعالی کې. واتموا الحج والعمرة لله. او پوره کړئ حج او عمره، یعنی حج او عمره وکړئ د پاره د الله تعالی. ولا تقربوا الزنا. او تاسو او مانیزی کېږي دا تاسو زنا تا. ولا تقتلوا النفس التي. او موجنی تاسو نفس، هغه نفس حرام الله چې حرام کړی دی الله تعالی. وجل داغه، یعنی د بل مسلمان قتل کول الله تعالی حرام کړی دی، نو تاسو یې مه قتلوئ. ولا تقربوا مال الیتیم. او مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته. واوفوا الکیل. او پوره ورکوئ پیمانه. ولا تخسروا الميزان. او مه کموئ تله، یعنی په تله کې هم کمې او زیاتې مه کوئ. ولا تسرفوا. او اسراف مکوئ، یعنی په خوړلو او څښلو کې اسراف او یعنی زیاتې مکوئ. فلا تخشوا الناس. پس مه یریږئ تاسو له خلکو نه. واخشوني. او الله تعالی فرمایي چې زما نه ویریږئ. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا. او ما اخلئ په آیتونو زما پیسې. او بل ارشاد الله تعالی فرمایي: وبالوالدین احسانا. او نیکی کوئ د مور او پلار سره، یعنی د دوی فرما برداری کوئ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. او مگر زوی پزما کې فساد کوونکی. وعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. او بندگی کوئ د الله تعالی او مه شریکوئ د الله تعالی سره هیڅ شی. وبذی القربى. او نیکی کوئ د خپلوانو سره. والیتاما. او له یتیمانانو سره هم نیکی کوئ. والمساکین. او له خوارانو سره هم نیکی کوئ. والجار ذی القربى. او له همسایانو سره چې خپل وي. والجار الجنوبی. او هغه همسایانو سره هم نیکی کوئ چې تاسو سره نږدې وي، خواته وي. وابن السبیل. او د مسافر سره هم نیکی کوئ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. او بل دا حکم کوي چې منیسئ تاسو یهود او نصارا دوستان.
فاصلحو بینهما پس جوړه کوي په میاز د دوو ډلو کې بالعدل په انصاف سره. او الله تعالی فرمایي لا يسخر قوم من قوم ټوکې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې ولا تنابزوا بالالقاب او ما یادوي یو بل په ناکاره نومونو سره ولا یغتب بعضکم بعض او غیبت دې نه کوي یعنې ستاسو د نورو بعضو نورو واطیعوا الله ورسوله او بل دا الله تعالی فرمایي چې تابعداري کوئ یعنی خبره ومنئ د الله تعالی او د رسول ده. وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او الله تعالی حکم کوي فرمایي چې جهاد کوئ و مالونو خپلو او په ځانونو خپلو په لاره د الله تعالی کې. واذا ما غضبوهم یغفرون او بل دا فرمایي چې کله دوی په غضب شي په قهر شي د چا په حق کې نو دوی بخښنه کوي. او د مانځه په باره کې الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر او سم ودروئ مونځ بېشکه چې دا مونځ منع کوي د قبیحو کارونو او ناروا کارونو. دا من یعنی نن زمونږ د تقریر موضوع وه چې مومن با په دنیا کې څه کوي. من اول بیان په دې باندې ولوستو چې مومن به ذکر کوي، دویم دا چې مومن به مونځ کوي، بل دا چې مومن به زکات ورکوي، بل دا چې مومن به د وعدې پابندي کوي، بل دا چې مومن به روزي نیسي، بل دا چې مومن به خپل مالونه خرج کوي، بل دا چې مومن به د کم کار نه ځان بچ کړي، مومن به د بدکارۍ نه ځان بچ کړي، مومن به یو مسلمان بې حقه نه وژني، او بل دا چې مومن به د چې کله تله په تله کې به کمې زیاتې نه کوي، او بل دا چې مومن به په خوراک او څښاک کې اسراف نه کوي، او بل دا چې مومن به په ځمکه باندې فساد نه کوي، او بل دا چې مومن به د الله تعالی سره شریک نه ګرځوي، او بل دا چې مومن به خپلوانو سره ښه کوي، او بل دا چې مومن به یتیمانو سره ښه کوي، او بل دا چې مومن به مسکینانو سره ښه کوي، او بل دا چې مومن به هغه ګاونډیانو سره ښه کوي چې کوم د ده خپل وي، او مومن به هغه ګاونډیانو سره ښه کوي چې کوم د ته نږدې وي، او مومن به د مسافرو سره ښه کوي، او بل دا چې الله تعالی حکم فرمایي، الله تعالی حکم دی چې تاسو یهود او نصارا دوستان مه جوړوئ، نو مومن به د ده نه لرې پاتې کېږي. نو خوږو عزیزانو مسلمانانو، دا موږ په دې موضوع باندې بحث وکړو. انشاءالله تعالی بیا به موږ په یو موضوع باندې بحث کوو چې په دې کې څومره فضیلت دی او د کم کار نه موږ ته الله تعالی منع فرمایلی ده. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث پابند جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.